أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ددی سورة فلق او سورة الناس. دا فلق نوم دې د پاره خل شوی دی چې په دې صورت کې د فلق ذکر راغلی. د دې صورت د مخکنی صورت سره سوره اخلاص سره تعلق او ربط مناسبت په دې سره دی چې په هغه صورت کې عقیده توحید بیان شوی و او بیگا پاغي کې تاسو د توحید په باره کې د ایمان په باره کې د اسلام په باره کې چې کوم تفصیل شوی هغه تاسو بیگا اوریدلې دي چې د انسان د نجات دارومدار په عقیده توحید او رسالت باندې او ابدی د آخرت کامیابی په هغه باندې ده. نو په دې صورت کې چې کم شیان ذکر شوي دي چې دا په دغه عقیده کې فرق پیدا کوي، نقصان راولي، نو د هغه څیزونو نه پناه غوښتل او د هغې نه پناه نیول په الله تعالی باندې په دې صورتونو کې ذکر شو چې ستاسو دغه عقیده توحید او رسالت محفوظه پاتې شي او په هغې کې تاسو کم خلل او نقصان واقع نشي. ځکه چې دا ایمان او توحید او رسالت دا یو داسې بیشبها نعمت دی، داسې عظیم نعمت دی چې کله انسان په دې نعمت مشرف وګرځي او دې په دې کې ژوند تیر کړي او په دې عقیده د توحید او د ایمان او رسالت دې دنیا نه لاړ شي نو دا سړی کامیاب شو. د قبر به ښایسته وي، آخرت به هم ښایسته وي، جنت ته به الله تعالی داخل کړي په وجه د دغه عقیدې مبارکې باندې. نو هر کله چې دغه عقیده د ایمان او د توحید او رسالت ته او ایمانیات پکې شامل دي نو د هغه ټولو حفاظت کول په زړه کې په هغه کامل تصدیق او باور ساتل، په ژبه په هغه اقرار کول او هر وخت د اوقاتو د شپې او د ورځې په دغه عقیده باندې مضبوط اوسېدل دا د انسان د پاره کامیابی ده. او چې کوم نقصانات په دغه عقیده کې راځي او دغه عقیده په خرابېږي نو د هغې بیمارونه چې روحاني بیماری دي یا روحاني امراض او تکلیفونه دي چې دغه عقیده په خرابېږي نو د هغې نه به ځان ساتل بیا فرض دي. ولې مثال داسې تا سره یو نعمت دی دا خو تا ته هغه څوک چې دا نعمت درکوي درته ووایي چې دا خو ډېر لوی نعمت دی خو ګورې د دې ساتنه او حفاظت د دې نه هم زیات دی. که چېرې ته د دې ساتنه او حفاظت ونه کړې نو خدای مکړه دا نعمت په تا نه لاړ شي. نو دغه شانتې چې کوم څیزونه نقصاندېخ دي د څه په وجه هغې ته نقصان رسیږي د هغه ټولو نه به ته د خپل ایمان او عقیده محفوظه ساتي. په خبره پوهېږئ تاسو؟ نو د دې تعلق د هغه صورت سره ربط په دې مناسبت سره دی. د دې فضایل په احادیثو مبارکو کې زیات دي. دا دواړه سنتونه یو ځای نازل شوي دي او داسې برکات او فضایل دي چې هر انسان دغه ته حاجت لري. دا دواړه سورتونه لوستل دفع د سحر او د بدنظرۍ او د روحاني جسمانی بیمارو دپاره د لرې کولو دپاره یو ډېر لوی علاج دی او دغه علاج او فایده په دې باندې دته زیاته میلاویږي. حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې ما باندې داسې آیتونه نازل شوي دي چې د دې مثل نشته دی، نه په قرآن کې شته، نه په تورات کې شته، نه په زبور کې شته، نه په انجیل کې شته. هغه کم سورتونه دي هغه دا آخري 2 سورتونه یادوي دا په ما نازل شوي دي.
او رسول الله مبارک په دا سورتونه د شپې چې سملاستلو نو ویل به او امت تیم تعلیم ورکړی دی چې دا سورتونه د شپې هم وایي چې سملې او د سحر هم وایي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک په خپل دا لستل او په لاسونو مبارک به چوف کړل او په خپل بدن مبارک باندې به راخ کړ. چې کله سخت مریض شو مبارک نو په هغه سخت بیماری کې به بیا ما لستل ما ته اشاره کړې وه چې تی ووایه او ما به د هغه مبارک په لاسونو راخ کړل او بیا به د هغه لاسونه مبارک ما د هغه په ټول بدن باندې راخ کړل. لہذا د دې سورتونو فضائل او برکات دا زیات دي او هر چاته د دې حصول پکار دی. شان نزول د دې دا دی چې دا ولې نازل شوی دی او څنګه نازل شوی دی. یو کرت رسول الله مبارک بیمار تقریبا 6 میاشتې بیمارو یا کم و بیش. امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت راوړی دی په خپل صحیح البخاری کې. امام مسلم هم راوړی دی، امام ترمذی هم راوړی دی چې د دواړو جانو سردار مبارک ملاست دی. یو دوه فرشتې راغلی، یو یې سر ته ودرېد او بل یې خپو مبارکو ته دا تپوس کوي چې په ده باندې څه چل. دا د سر والا فرشته ورته وایي چې یاره ده باندې جادو شوی دی چې دا پیشا کړی دی. نو هغه ورته وایي چې دا لبید ابن عاصم چې کوم یهودي دی او ظاهره منافق هم دی دا هغه کړی دی او د هغه لوریانې دي او هغې د ده دا ګومند دی هغه غاښونه او ویښته مبارک د یو لک په ذریعه باندې حاصل کړي دي او په هغې باندې جادو او سحر کړی دی او 11 غوټې ورکړي دي او د بیر زروان یو کوی دی په هغې کې چې دی نو دا د کاڼي تلاندې ایښلي دي او د کجورې چې کوم دغه پټه ده د مذکر کجورې پټه کې هغې نغښتلي دي او بند پکې پراته دي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې مبارک بیدار شه نیم خواب و صحابه مبارکو کې حضرت طلحه صاحب یا علی شیر خدا صاحب مبارک او په خپله یو روایت کې هم راځي چې لاړل چې وی کتل د هغه کوی هغه اوبه د نکریزو د رنګ په شان زیړ شوي او سرې شوي وي او ګټ او کاڼې یې چوچت که ورکوشو یو صحابي او راویغستل نو د هغې هغه غوټې هم پکې وي هغه تار له 11 غوټې وه په هره غوټه کې یو ستن ورټومبل شوی وه او حضور پاک دا سورتونه چې نازل شو یو آیات په لوستو په هغې به شف کول دا 11 آیاتونه دي ټول او غوټې به کولاولې. حضرت عایشه بی بی فرمایي چې رسول الله مبارک وفرمایل چې زه داسې ښه شوم لکه یو بوټ چې د انسان نه کوشي بدن مې سپک شو. دلته یو سوال دا واردېږي چې په پیغمبر باندې سحر جادو څنګه اثر وکړي ولې چې پیغمبر هو هغه د خدای خلیفه او نایب وي چې هغه باندې به بل څیز تاثیر نه کوي. نو دلته دا واقعه څنګه شوې ده؟ نو واقعه داسې ده چې دا د امت د تعلیم دپاره شوي. کله کله د صحابه کرامو نه بعد اعمال څرګند شوي دي او په هغې کې د امت دپاره یو لوی سبق او دین او تعلیم پاتې شوی دی. تاسو پوهېږئ په خبره نو دا د دې دپاره شوي دي. او بل حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دومره به مبارک داسې ډېر تکلیف پې نه خو صرف نسیان ورته راغلو چې یو کار به یې ما کړی دی او حال دا وه چې نه به یې وکړی مونږ به قربان تا خدا نه دي کړی بیخوي ما یو که ما کړی دی نو هیره ورته پیدا شوې وه نور څه زیات نقصان یې ورله نه ورکړی او دا هم چې کوم دی نو نقصان نه دی ولې چې نسیان دا شته دی. آدم علیه السلام نسیان شوی دی فنسیا ولم نجد له عزما الله تعالی فرمایي نه هیره شوې وه. نو پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا معصوم دي دا الله پاک ساتلی دي د ګناهونو نه د خلقو د شر او د ضرراتو نه
د مضراتو د مخلوق نه دی الله تعالی په امن کې ساتلی دي او که بعض اعمال تکلیفونه ورته رسیدلی هم دي نو یو سړی به دا عقیده نه ساتي چې ګینې دا خو زم انسان و غم دی نه دا د هغې دپاره تعلیم دپاره شوي دي چې امت ته په هغې کې یو سبق میلو شي یو تعلیم په هغې کې میلو شي یو عبرت ورته میلو شي نو دا صورتونه په دغه موقع باندې بیا را نازل شو د نازلېدو هغه وجه وه چې کومه ما تاسو ته بیان کړه باقی د دې لفظي معنا د دې دواړو صورتونو ربط او تعلق هم په دغه یو شان سره دی په دې کې په اول صورت کې صرف اضافت فلق چې دی ربط شوی دی او په دې صورت کې صورت الناس انسانانو ته شوی دی ولې چې مخکنی صورت کې د ظاهري او جسمانی آفاتو نه پناه غوښتلو ذکر او په دې صورت الناس کې د روحانی او باطنی آفات او امراضونه د پناه غوښتلو ذکر دی چې د انسان باطنی د سینې او د زړه چې کوم هغه وساوس دي چې د هغې نه دی پناه ونیسي په الله تعالی باندې او د ایمان محفوظ او سالم پاتې شي اوس یې لفظي معنا ته ګورئ ځکه چې انسان سره کم نعمت دی چې مومن مسلمانی نو هغه نعمت حفاظت دا په ده باندې واجب دی چې ایمان دی ولې چې د هر نوع نه د دې دشمنان زیات وي شیطان د هغې دشمن دی انسان با کافر بېدینه د هغې دشمن دی جنات د هغې دشمنان دي نو د هغې د حفاظت لپاره دا صورتونه لوستل دا یو ډېر عظیم کار کوي او ډېر زیات حفاظت کوي ګورئ لفظي معنات بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله جل جلاله لفظ الله د الله تعالی ذاتی نوم دی الرحمن د صفت نوم دی چې بے حدا مهربان دی الرحیم او خاص رحم کون کې دی شروع کوم لفظ الله دا مقدم شو چې ذات ته اسم ذات او موصوف دی او رحمان رحیم دا صفت دی دا مؤخر ذکر شو دریم لفظ د اشرعو یا د ابتدعو یا د اقرعو مونږ په دا مقدر دی په آخر کې روباسو فعل مقدره ورته وایي ځکه چې انسان به اول د رب العالمین ذکر کوي او بیا به ځان چې دی تواضعا ذکر کوي نو د الله جل جلاله چې هغه بے حد مهربان او بے حد رحم کوونکی یا خاص رحم کوونکی دی شروع کوم په نوم د هغه ذات چې هغه بے حد مهربان دی خاص رحم کوونکی دی قل اعوذ برب الفلق اللہ تعالی محبوب علیہ السلام مبارک ته فرمائی قل او فرمایا ای زما حبیبا اعوذ ز پناه غواړم یا پناه نیسم برب الفلق فاغ رب دا سحر باندې فلق ویل شي هغه وخته چې کله دا شپه په تېرېدو شي او آخري سحر راښکاره کېږي او دا شپه سیرې شي فلق اصل کې سیرې کېدلو ته ویلی شي کله چې یو دانه ته په ځمکه کې خښه کې او هغه اوچ وي او وسیرې شي او د هغې نه تیغ راوځي نو دقه شانتې دا ورځ دا شپه سیرې شي او دا ورځ که نه راښکاره شي او روښانه شي او رڼا شي نو دا څومره عظیم کار دی چې د دې رب او پالونکي او چلونکي الله تعالی جل جلاله دی چې د تور شپې نه تا ته څه راوباسي سپینه ورځ راوباسي نو په داسې عظیم رب باندې زه پناه نیسمه په دې کې ټول مخلوق راغی من شر ما خلق د شر د هغه مخلوق نه خلقه چې الله تعالی پیدا کړی دی دې کې فاعل شته خلقه یعنی دې کې شته چې هغه ذات چې دا مخلوق پیدا کړی دی نو د هغې ټول مخلوق د شر نه زه پناه نیسم په چا باندې په رب د فلق باندې د دې آیات نه دا معلومه شوه چې په مخلوق کې شر الله پاک اچولی دی مخلوق کې شرم شته او خیرم پکې شته لکه تاسو ګورئ که نه چې شپه ده شپه کې هم شر دی
دی بل آیات کې راځي او دا شانت په مار کې په لړم کې په مچای کې او دا بجلی والا دې کې شرم شته او خیر شته ومن شر غاسق او د شر د هغه تور سپینا غاسق هغه تک تور تیرې ته ویل شي اذا وقبا کله چې دا راخوره شي د هغې د شر نه د پناه نیسمه غاسق دا واحد مذکر فاعل دی د شپې هغه تورېدلو ته ویل شي او وقب چې کوم دی دا هغه چې کله د شپې دا تیاره خوره وره شي ومن شر النفاثات او د شر د هغه پوکي وخونکو نه نفاثات دا چې کوم دی د مؤنث صیغه ده دا هغه دوه ښځې وې چې هغې څه کول هغې به هغه جادو ټکي به ویلې او هغې به څه کول په هغه غوټو کې به پوکي وهل نفاثات پوکي وخونکي فی العقد په هغه غوټو کې چې هغه د تار غوټې وې دا ویښتو مبارک و د رسول الله مبارک او په هغې به سحر وي او هغې له به یې غوټې ورکول او پکې به یې سترګې روله نو د هغې د شر نه د پناه نیسمه د هغې ښځو د شر نه چې هغې پوکي وهونکي دي په هغه غوټو د هغه ویښتو مبارکو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د هغه حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې هغه حسد ښکاره یعنی حسد وکړي دا حاسد چې کله حسد کوي که نه نو دا سړي له ډېر زور ورکوي او دغه سړی چې کوم حاسد دی دله پخپله هم زور ورکوي دیم پخپله سوځي خو حسد ډېر بد مرض دی دا ولې دا شیطان چې هلاک او مردود وګرځېده نو د وجې د حسد نه وګرځېد څه د وجې نه حسد د وجې نه لاړ غرق شو چې د رسول الله مبارک د نامې سره حسد وکړو د حضور پاک د ذات سره حسد وکړو د آدم علیه السلام د شان سره او د هغه سره څه وکړل حسد یې وکړو نو د حسد په ضد کې راغی نو د لکونو کالو عبادت یې په اوبو باندې یوړل هغه دا و چې حدیث کې راځي ګڼو کتابونو راغسته دا واقعه د سیر کتابونو راغسته دا چې کله شیطان عرش معلا ته وخت دا اول اسمان کې زر کال عبادت وکړو دویم کې دریم کې بیا عرش ته چې وکت نو هلته کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی شوي نو د زړه کې حسد د هغه وخت نه راغی چې یاره د الله دې نوم سره خو په کار و چې زما نامه لیکلی شوی وي دا د محمد نامه ولې لیکته دا څوک دی چې دومره زمانه مخکې خو دلته څوک راغلی نه دي نو دغه حسد چې د وکړه د هغه مرتبه د عبادت لاړه خطه پرېوت الله تعالی فرشتو ته وفرمیل وایي په تاسو کې یو کس دی چې دې پاسي تاسو سره او دا ما د خپل دربار نه شړلی دی یو درمانده دی په اعتبار د ما یکونو سره دا ختم فرشتو جړل چې دا به څوک دا شیطان پرې راغی چې ولې جاړې وایي چې دغسې پیغام د الله د طرف نه راغلی دی نو دې دا نه ویل چې هسې نه زه نه یم بلکې وی نه که خدای ګیرې کړی زه به هم ترې خلاصې کړم مه یارېږې دومره په غرور کې و نو بیا قرآن کې ګوره تاسو به ترجمه کې ویلي چې وکانه من الکافرین کانه ماضي ده و دې د کافرانو و بعد بیا خلک دا کانه په معنا د سواره ګرځي وګرځي د کافرانو نه خو دې د مخکې نه کافر شوی ولې چې حسد یې کړی د حضور د نامې سره او حسد یې چې ښکاره کړ نو د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار او تعظیم نه انکار وکړو ځکه چې دا سجدې تعظیمي وه دا سجدې تعبدي نه وه نو تعبدي سجده خو حرامه ده خو دا سجده تعظیمي وه چې آدم علیه السلام تعظیم او ادب په دې کې و د هغې نه انکار وکړه چې زه خو ده نه بهتر یم نو حسد او تکبر دا ډېر بد مرض دی نو ځکه دلته الله فرمایي چې محبوبه پناه ونیسه په رب د فلق باندې د شر د حاسد نه اذا حسد کله چې هغه حسد ښکاره کړي او حسد نیکۍ خوري نیکۍ ضایع کوي
بس چې ښه به دای چې ځان دې محفوظ وساته نو خپله نیکي خو به دې بچ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. بل دا سورتونه اختلاف ته څوک وایي مکي دي څوک وایي مدني دي. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکي چې دا مدني سورتونه دي ځکه چې دا واقعه په دې کې کوم راغلی ده د نزول دا مدینه منوره کې شوې ده مکه کې نه ده شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل او فرمایا اے زما حبیبا اعوذ پناه نیسم برب الناس پرب د خلق باندې پرب د خلق ناس دې پر راغی چې ټول مخلوق ټول انسانان په دې کې راشي ټول انسانان او د ټولو انسانانو رب چې دی رب پالون کې پرورش کون کې هغه څوک دی الله جل جلاله دی. نو دلته معنا دار اعلی چې زه پناه نیسم په رب د هغه خلقو باندې. نو دلته کې په رب د خلقو چا چې هغه خلق چې څومره چې الہ پیدا کړي دي او د الله تعالی په مخلوق کې شامل دي دا څومره مخلوقات که انسانان دي او که نور عام حیوانات دي د منطقیانو په اصطلاح کې انسان هم حیوان دی. نو د دې ټولو نه چې دی زه پناه نیسم او دا بار بار دا لفظ دا تکرار ذکر شوی دی چې دې کې مراد همدغه دی چې زیات چې کوم دی د انسان شر زیات وي چې هغه انسان د اثار سره یو ځای وي قرین وي نو زیات ضرورت د انسان ته راځي. نو چې کله دی وړوکی وي نو هم د شر وي چې ځوانۍ ته ورسي بیا هم د انسان شر وي بیا چې بوډا شي بیا هم د کې شر راځي او دا یو چې دی آخر ته بیا بیخي ورسي نو ځکه چې دی نو دغه انسانانو چې کوم رب دی او په کوم حال کې دی د هغې ټولو انسانانو پر رب باندې زه پناه نیسم. دا وروستو موضر شی راځي چې هغه شیطان دی ولې چې دا انسان ظاهر خو به هغه نه ځان بچ نه کې او چې کوم دا باطني شیطان دی اعوذ بالله ووایې نو دی به وتښتي او دا ظاهري شیطان وردا تختی نه دی نورم وسوسه زیاتی. نو ګوره ورته قل اعوذ برب الناس او فرمایه زما حبیب اعوذ چې زه پناه نیسم یا پناه غواړم په رب د خلقو باندې چې د ټولو مخلوقاتو رب د پالونکی دی ملک الناس چې هغه بادشاه د خلقو دی. ګوره الناس چې کوم دی نو عام خلق شو ملک الناس کې چې دی بادشاهان یعنی هغه خلق چې هغه بادشاهان دي هم انسانان دي که نه خو د هغې بادشاهانو بادشاه چې کوم دی هغه د خلقو بادشاه د هغې عظیم ذات باندې زه پناه نیسم چې بادشاه د ټولو خلقو دی مالک د ټولو خلقو دی الہ الناس معبود د ټولو خلقو دی. ګوره درې خبرې ذکر شوې ناس عام خلق شو ملک الناس کې هغه خاص خلقو ته اشاره شوه او الہ الناس کې چې دی نو مؤمنانو ته اشاره شوه چې هغه معبود د خلقو دی خالق او معبود الہ معنی معبود برحق لایق د عبادت د خلقو دی. من شر الوسواس الخناس د شر د هغه وسوسې اچونکي دا وسواس دا دلته په صيغه د اسم فاعل راځي وسواس وسوس یوسوسو دا وسوسه وسواسن او په معنا د ذل وسواس راځي دلته په اسم فاعل راځي چې هغه خاوند د وسوسې اچول دی. نو زه پناه نیسم په رب د خلقو پناه نیسم په بادشاه د خلقو پناه نیسم په معبود د خلقو د څه شي نه من شر الوسواس د شر د هغه وسوسې اچونکي نه الخناس خناس ویل شي هغه ته چې هغه په پټه حمله کوي. خناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک دی د دې انسان مؤمن په زړه باندې دا شیطان ناست وي د خپل مخلوق یې خخ کړي وسوسې ورچي اذا ذکر خنسا کله چې دې ذکر شروع کی دا انسان دا شیطان رستش
پټ شي شاته ښکته شي پخپشا شي وإذا غفل وسوسه او کله چې دی بیا غافل شي بیا ورته دا شیطان وسوسې اچوي نو خناس هغه چې هغه وروستو مخکې کېږي او پټ په پټه حمله اچوي او تاسو که ګوره د شیطان کار هم دا وي کله سړي ته یو وخت ډېره تیزه وسوسه راشي بیا چې دې څه کلمات وایي بیا بله چپه پرې راشي نو دا د شیطان هغه چپی وي الذي هغه شیطان خناس یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په هغه سینو د خلکو کې دلته مراد زړه دی من الجنة والناس چې هغه وسوسې اچوي په خلکو د سینو کې هغه دوه قسمه شیاطین دي من الجنة یو د پیریانو نه دي د پیریانو نه والناس او د خلکو نه انسانانو نه ګور آخر کې انسان راغی نو شیطان جنی شیطان په اعوذ بالله تختی او انسی شیطان چې دی دا وسوسې اچي او دیم سړی گمراه کوي او خطا کوي نو دې کې موږ د پاره دا تعلیم دی چې کلم انسان ته وسوسه رااله نو دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي چې سړی کې ورته وسوسه رااله او کچره داسې وسوسه وا چې د انسان په شکل څوک ورته ناست او په وخت کې ورته څه بنګ بنګ کوي نو دغه دی کې بیا د دې انسان خبرې ته د غوږ کیدي او دې ووري بیا د دې کې یو عالم نه تپوسو کی د بل عالم نه دیو کی د بل نه دیو کی چې خو د حق واضح شي بیا د دې د هغې اتباع کی داسې دی نه کوي چې یو چا ورته غوږ کې خبره واچوله او بس هماغه یو کس په خبرې پسې لاړ شي د یو کس په خبرې پسې چې لاړې نو دا د فتنې زمانه د دور دی هسې نه چې خطا دی نه کي خو ښه رجوع دا ده چې قرآن ته رجوع وکړي چېرې دا خبره د قرآن په قوانینو کې شته که نشته بیا د حدیثو ته وکړي خو چونکې ته نه پوهېدلې نو بیا به یو عالم ته لاړ شي رجوع به وکړي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله تعالی فرمایي تاسو پوښتنه کوئ د اهل ذکرونه چې هغه علما دي ان کنتم لا تعلمون که چېرې تاسو علم نه لرئ او نه پوهېدلی نو د اهل ذکرونه په دې باره کې پوښتنه وکړئ نو انشاءالله بیا به تاسو ته صحیح حل معلوم شي چې اهل ذکر چې دي هغه علما دي او دا هغه علما دي چې هغه دا ذکر سره مشغوله علما وي ځکه چې دا ذکر چې دی دا د زړه دا یو سیقل دی دا زنګ دی او په ذکر سره دا زنګ د زړه لرې کېږي نو چې کوم انسان ډېر ذکر کوي په زړه باندې په روح باندې په ژبه باندې نو د ده د زړه نه دا زنګ لرې کېږي او ختمیږي نو که دی عالم هم وي خو چې ذکر کوي نو د ذکر سره د روحانیت کې انواریت راځي فیض راځي صفائی راځي باطن صفا کېږي نو دته نورم چې دی دا حق واضحه معلوم شي او چې کله داسې نه کړي نو بیا ورته حق نه معلومیږي توره تیارې وي ورته نو الله دې موږ تاسو د اهل ذکرو او د نیکانو پاکانو خلکو په مجلس کې په دنیا کې هم وساتي او په عقبا کې هم وساتي